عام کوشچن دا دی چې د پرایویټ سکول په دې معاشره کې نه وي نو د دې معاشرې په څه صورتحال دي؟ د دې معاشرې په اړه دا صورتحال چې کوم صورتحال د افغانستان ټول اول نه لاکډاون چې دی هغې په سکولونو باندې ولګولې او تر اوسه پورې جاري دی. حالانکې ټول د دنیا کاروبار چې دی د دنیا روټین چې دی هغه چلېږي. نو دې باره کې ستاسو خیال دی؟ باید دا ډېر غیر دانشمندانه فیصله چې دي ته وایم او هغې السلام علیکم. دا وخت مونږ ضلع چانګله تحصیلي نشان کې فیضان سکول اینڈ کالج کې موجود یو. په دې سکول کې نن د پین یعنې پرایویټ سکول ایجوکیشن نیټورک د دې یو اهم اجلاس و. د دې اجلاس مقصد دا و چې موږ خلکو ته د پرایویټ سکولونو اهمیت رامخامخ کړو. موږ سره د پرایویټ سکولونو د پرایویټ ایجوکیشن نیټورک د ضلع چانګلې صدر ادار صاحب موجود دی. ادار صاحب په چنګیزر کې یو ډېره سټینډرډ اداره چلوي او ادار صاحب چې دی خپل د ضلع چانګلې ایجوکیشن سره ډېر مخلص دی او د دغې دپاره د اوږدې عرصې نه لګیا دی او د دې علاقې دپاره د ایجوکیشن فایټ چې دی هغه دی کوي. دی په مختلف قسم کیسونه راځي، مختلف قسم ایشوز راوچتېږي د حکومت طرف نه د پرایویټ سکولونو دپاره. نو د هغې دپاره ادار صاحب چې دی هغه ډېر اکټیو کس دی او د سپریم کورټ او های کورټ او په دغه کې د دغه ایشو چې دی د دغې حل کولو کوشش کوي. نن موږ د ده نه یو کوشچن کوو چې په دې علاقه کې ګورنمنټ سکولونه هم شته، د پرایویټ سکولونو چې دی څه اهمیت دی؟ نوازنونه او د دې سره سره زموږ سرولت چې کوم دا یو پسمانده ضلع ده او په دې کې زموږ سره ټول 125 سکولونه دي او په دې کې 44 او اهمیت د پرایویټ سکول کوم دی هغه بالکل نور په شان ښکاري. تاسو وګورئ زموږ چې کوم های سکول وي نو په هغې کې تاسو کله چې سالانه رزلټ راشي هغه تاسو وګورئ چېرې په هغې کې زموږ سره نږدې کوم ګورنمنټ سکولونه دي هغه موږ وګورئ زمینداره نو په دې کې اول ګریډ څونه په پرایویټ سکول کې هلته کې په ډول کوي زموږ ګریډ څونه دي د هغې څونه دي دلته پرې ور څونه دي هغه هلته کې څومره دي دواړه بالکل یو ښکاره فرق دی. نو دا فرق چې کوم دی نو پکار دی چې دا ګورنمنټ ته ښکاري خو نه پوهېږو چې دا هغو ته ولې دا ښکار کوي. خو په هر شي کې ټارګېټ چې کوم دی نو هغه پرایویټ سکول دی چې بهي پرایویټ سکول فیس اخلي نو فیس خو مخامخ دي او هغه عمره غواړي چې هغه خپل هغه بچو ته په هغې پړی کړي د هغې نه علاوه د هغې سره سټاف وي د هغوی سره ریګولېټ بلډینګ دلته کې 98% بلډینګ چې کوم دي نو هغه د هغوی سره ریګولېټ او دا سټاف چې دي دوی ته تنخوا ورکول غواړي. نو موږ خو ګوره د دغه څوک وګوري چې بهي د دې کارکردګي څومره زیاته ده. آخر دې ته وګورئ چې بهي څونه ماشومان تقریبا زموږ سره 44,000 ماشومان صرف په شغله کې دلته په پرایویټ سکول کې. یو اهم کوشچن د ادار صاحب دا هم دی چې د تېروي کې د نواز شریف صاحب په دور کې هغه ډېر زیات کوشش کوي چې ډېر غټې ادارې وي هغه پرایویټایز کړي. دې نه علاوه ما پخپله د عمران خان چې کله په اقتدار کې نه و د هغه دا وی چې یاره زموږ هاسپټلز چې دي دا به اله صحیح کېږي کله چې دا موږ پرایویټایز طریقې سره چلو. زه شوکت خانم چې د هغه پرایویټایز طریقې سره چلوم نو ځکه د هغې سټینډرډ چې دی صحیح دي نو موږ چې هسپتالونه هم کله پرایویټایز کړو نو صحیح به شي. بل پله د عمران خان په تېروتي 5 ساله کې چې کله د هغه صوبایي حکومت و نو یو دا سوچ رامخې ته شو چې عمران خان چې دی هغه پرایویټ سکولونه چې دی هغه ختموي او صرف ټوټل سیسټم ایجوکیشن چې دی هغه ګورنمنټ سکولونو ته حواله کوي. نو که چېرته موږ دغه د عمران خان سوچ ته وګورو چې هغو پرایویټایزیشن په باره کې هغو منفي سوچ نه لري خو دې ځله خاص کر چې زموږ کوم بعضې د ګورنمنټ ملازمین دي هغو دا یو سوچ لري چې د پی ټي آی حکومت چې دی هغه ګورنمنټ سکولونه چې دی هغه پبلش کوي او دا پرایویټ سکولونه چې دا هغو ختموي. نو دا خبره چې ده که نه د دې ګورنمنټ چې کوم عقل والا ګورنمنټ یې او لږ ډېر پام فراست لري نو هغوی به دا فیصله چېرته وکړي. د هغې وجه دا ده چې دا فیصله بالا کېده چې کله سرکاري سکول زموږ په اپر هینډ باندې وي که نه د هغه یو کارکردګي د پرایویټ سکول نه بهتره وي نو ګورنمنټ به دا فیصله کوله چې بهي دا پرایویټ سیکټر ختمو او دا د پبلک سیکټر ته روان نو هغه خو د هغو کارکردګي خو یو ادنا سکول پرایویټ چې کوم دی چې د هغې د مطلب 30-40 زره د هغې ریټ وي او په هغې کې
10 15 استادان د هغې کارکردګي د هغه سکول نه ډېره غوره ده چې د هغې تقریبا 30 او 35 او 50 لک روپۍ د میاشتې خرڅ دی او کارکردګي د هغوی نشته چې نشته نو دغه فیصله دا زما یقین دی چې انشاءالله دی هغه ګورنمنټ چې هغه لږ فهم لري هغه به چرته هم دا غلطه فیصله ونه کړي بلکې ښه خبره ده چې دا ګورنمنټ سکول چې کوم دی نو دا هم د پرایویټ خلکو ته حواله کړي چې دوی دا څنګه چلېږي دا کېدی نه شي د دې خبرې امکان نشته بالکل بل که موږ د حکومت دې پالیسۍ ته وګورو چې په تېروتې 5 ساله کې ټیک ده د نورو حکومتو په نسبت چې کله تېروتې ځله صوبایي کې صرف پی ټي آی سره حکومت نو هغه د نورو سکولونو په نسبت د نورو حکومتونو په نسبت به هغه ملازمین چې دي سکولونو ته زیات ورکړي خو بیا هم هغه سټاف چې دی هغه پوره نه دی لکه اوس هم یو پرایویټ پرایمري سکول نو په هغې کې شپږ تنه چې دی هغه صرف ټیچینګ سټاف دی د نان ټیچینګ سټاف نه علاوه د پرنسپل نه علاوه صرف چې د پرایمري سکول نو په هغې کې 6 کسان دي که بل پله موږ په ګورنمنټ سکول ته وګورو نو په هغې کې 2 استادان یا 3 استادان او چې کوم فیمیل سکولونه دي ګرل سکولونه دي نو په هغې کې به نشمني موجود دي نو د دغې په باره کې ستاسو خیال دی دا کوم خبره چې تاسو کوئ لکه چې په سرکاري سکولونو کې دې سټاف پوره کړی دی او په دې کې فیسلټي پوره شوې ده دا خبره ده په عمل کې نشته دا ماشومان تاسو سرکاري سکول ته لاړ شئ په یو کلاس کې 80 کسان داسې شته زموږ په علاقه کې سکولونه دي 90 کسان په یو کلاس کې ناست دي د 40 نه چې تعداد د سکول د ماشومانو سیوا کېږي په دې کلاسز کې انډیویژوال اټینشن ماشوم ته نه کېږي د ده کافي نه شي چې کېدی دنه سبق نه شي اورلی کېدی دنه تپوس نه شي کېدی دا هسې خبرې دي لکه کېږي او هر دغه دا اداري کوي حکومت زه به دا وکړم هغه وکړم د دې باوجود موږ ګورو چې بهی کومه ریکوایرډ هغه چې رزلټ کوم دی که دا کم شی چې موږ پکار هغه موږ په پریکټیکل فیلډ کې یو شی هم نه لرو ټیک ده چې دا دغه کېږي چې بهی موږ هټو بچو دا کار وشو هغه کار وشو خو عملي طور چې کوم شی دی هغه چې کوم دی هغه مخکې له تر اوسه پورې موږ رانغی چې یو کوالټي چې کوم دی نو موږ ورکړه هغه خلکو ولیدل چې بهی د خپل ماشوم دغه سپوزه او هغه به چې کوم دی نو د کار سپوزه هغه به کېږي سوال نه پیدا کېږي صرف دې حده پورې دي چې بره خواندګي ډیولپ شي د دغه حده پورې دي او څه لږ ډېر هغه ماشوم چې ډېر چېرته ټیلنټډ ماشوم وي نو هغه به پکې لږ ډېر ورکړي چلېږي نو کوالټي ایجوکیشن خو ټول پرایویټ سیکټر ورکړي دې نه دې باندې خو دا ټول ګورنمنټ د هلکانو په دې په دې را ټول خلک کوي چې وایي چې کوم کوالټي ایجوکیشن دی په دې خیبر پختونخوا کې دی په پاکستان کې دی دا صرف پرایویټ سیکټر او کني نو دې وګوري دې یونیورسټو ته لاړ شي او سروې کړي هم دا بیا دې وګوري چې وایي په یونیورسټو کې او پروفیشنل کالجز کې دا څو خلک چې دی او ښه ښځینونو ته چې رسېدلي دا را پبلک سیکټر کې او که پرایویټ بالکل په نشمني حساب دی لکه اوس زمونږ چې کوم د ضلعي سیټونه مونږ له د ایم بي بي ایس سیټونه راکړي یا د انجینرینګ سیټونه راکړي نو په هغې باندې هر کال نه چې تاسو تېروتې د څومره مونږ ریکارډ ولټو د پرایویټ سکول نه به د هغې پرایویټ سکول سټوډنټ به هغه به هغه ټیم چې دی کوالیفای کړی دغسې افسران دي نو هغه هم یو افسر پوسټ له یو کس رسېدلی دی د هغه تاسو ډیټیل که مونږ ولټو نو هغه چې دی هغه به هم د پرایویټ سیکټر چې دی هغه به دا سټینډرډ چې دی هغه مخې ته موندلی ولې چې یوازې موږ د ګورنمنټ سکول خو چې دی هغه صرف په دې کشمکش کې دی په دې تګودو کې دی چې زه خپل هغه سټاف پوره کړم هغې لا اوسه پورې نه یې پوره کړی حالانکې او د دې په نسبت باندې چې کوم پرایویټ سکول دی نو هغه په دې دوړ کې دی چې سټاف ما سره پوره دی او هر څه زما پوره دي خو زه اوس یو داسې کوالټي پیدا کړم یو داسې کوالټي ایجوکیشن ورکړم کوم چې په فارن کنټریز کې دی کوم چې په انګلینډ کې دی کوم چې په امریکا کې دی هغو ته هغو ګوري او د هغې سره د هغو دغه مقابله چې ده هغه کېږي یو اهم کوېسچن دا دی چې زر د پرایویټ سکول په دې معاشره کې نه وي نو د دې معاشرې په څه صورتحال وي د دې معاشرې په ګوره دا صورتحال چې کوم صورتحال د افغانستان هغلته د خلک ورلاړ شو تعلیم د هغوی نه او همیشه په جنګ کې پاتې شو او ملک ختم شو او د اوسه پورې ځوانان دوی چې دا کوم فکر لرو موږ وګوره په دې معاشره کې په دې غرونو کې په لرو علاقو کې چې کوم ځای کې سرکاري سکول نشته هلته کې هلکان لګېدلي یا تعلیم یافته خلک چې دی هغوی له روزګار ورکړی دی هغوی یو باعزته روزګار کې مصروفه دي یو هغوی کوالټي ایجوکیشن د غره په سر کې هم ورکړی دی په ښار کې هم ورکړی دی په کلي کې هم ورکړی دی هغه له ښه فیسلټي ورکړې ده هغه ته اخلاق هم ښایي تعلیم ورته هم ښایي هغه په هر څه باندې پوه کوي
نو پرایویټ سکتور زما په خیال چې د پاکستان نه ختم شو زما خدا راغلی چې بای دی نه به افغانستان جوړېږي او دا بلکې دا یو ایجنډا وه د دې نه مخکې زموږ چې کوم لوکل طالبان او دا خلک دا سکولونه به راښول چې دا خلک به بېکارونه پاتې شي چې دا ریاست چې کوم دی ناکام ریاست وګرځي د دې د ختمولو به دغه رضا کړي ځکه چې دا سرکاري سکولونه شته دا کم خلک چې ورسره دي دا نشي کولی مونږ چې ګورو دا اوس دلته کې 8600 سکولونه زموږ سره په خیبر پختونخوا کې پرایویټ سکول په دې کې 24 लाख ماشومان سبق وایي دا 24 लाख ماشومان او دې مطلب دی چې 1.5 लाख خلکو ته دې روزګار ورکړي پرایویټ سکول دا خلک به څه کوي اخر چې دا پرایویټ سکتور ختم شي نو دا یو به څومره لکه عمران خان صاحب به وایي چې حکومت نوکرۍ به پیدا کړو نو هغه نوي پیدا کول څه کوي چې دا شته ختمېږي موږ اوس په دې موقع باندې دا کوم حالات چې روان دي د حکومت موږ نه پوهېږو چې بهي دې به دې خبره ولې نه پوهېږي چې په صوبه کې ورته موږ پریس کانفرنس وکړو په ډویژن کې ورته وکړو په هره ضلع کې ورته وکړو دا ګریویټي ورته موږ وښوده چې بهي دا پرایویټ سکتر ډوبېږي د دې اورینټډ بلډینګ دي 98% اورینټډ بلډینګ دي دې نه علاوه دې ته پیسې راشي دوی سټاف له تنخوا ورکړي تاسو ادارې بندي کړي دي نو ریلیف ورکوئ دا به تاسو ختموئ نو دا تاسو نن سبا د 12-13 روپۍ تقریبا د 4 میاشتو جوړېږي دا تاسو دې نوم قدر نه ورکوئ چې دا د خپل سټاف نه او د بلډینګ د مالکانو نه هغه مالک خو مقر دی تاسو ته به داسې ښکاري چې دا چېرته ګناهګار شو لیکن بدی ګناهګار شو چې د سکول پوره کړی خو کم سے کم دا کم خلک چې د سره ټیکس دی د دوی د فکر پکار دی که سړی د مدینې د ریاست دعوه کوي چې یاره دا د هغې هر سړی چې کوم دی نو هغه کمپلسیټ کول پکار دي نو کم سے کم هغه ته دا دونه پریس کانفرنس او دا دونه خبرې او دا دومره په شو طریقه باندې چې موږ دا خبرې وکړي ورته نو د دې ورته فکر پکار دی په دې موږ اوس مجبوره شو او اسمبلۍ مخې له ځو چې وایي زموږ دا خبره دلته نه اورېدل کېږي که د اسمبلۍ په مخ کې نه اورېدلی شي یو اهم خبره دا هم ده چې موږ خپل د یونین کونسل آنلاین خبره کوو په هغې کې موږ سره خپل بعضې سکولونه داسې دي چې هغو سټاف چې دی هغه د نورو ځایونو نه راغواړي مثلا د خپل یو ضلعې نه هغه راغواړي که چېرته ګورمنټ خپل هغه چې کوم د ایجوکیشن ذمهداریان دي هغه صحیح طریقې سره پوره کړي نو دې کې خو عام د علاقې چې کوم ایجوکیټډ خلک دي هغو ته پکې دا فایده ده چې دومره نوکریانې به راوځي چې څنګه چې اوس موږ پرایویټ سکولونو دپاره د نورو ځایونو نه ټیچران راوړو کېدای شي چې بیا موږ د ګورمنټ جاب دپاره زموږ په ضلعو کې د نورو ځایونو نه ټیچران چې دي هغه راشي زموږ چې کوم دا خپل امپلایز دي خپل ټیچران دي هغه پکې الریډي ولګي پکې نو دا خبره نه ده چې موږ یاد د حکومت چې دی هوبهو 100% څنګه چې ایجوکیشن پکار دی هغسې راکړي او که داسې نشي راکولی موږ دغسې ایجوکیشن نو بیا دې موږ خپل کار ته پرېږدي بهي دا خو د یو ښه ریاست دا نښې دي کوم انسټیټیوشنز هلته چلېږي او هغه سروسې ورکوي نو کوم ریاست چې ځان ته مثالي ریاست وایي هغه دغه انسټیټیوشن لپاره د هغو د ژوندي ساتلو لپاره هغو له ریلیف ورکوي هغوی له وخت په وخت باندې ګرانټس ورکوي موږ سره دا حساب وکړي چې موږ په دې 2 کاله کې په 2018 او 2019 کې دا پیسارې چې دوی وکړې دي ته پرایویټ سکول څونه پیسې ورکړي د بورډ له موږ څونه پیسې ورکړي دا د حکومت ادارې دي خپل انسټیټیوشن ته نه ګوري نو باید دا انسټیټیوشن په پرایویټ سکول باندې چلېږي او چې په پرایویټ سکول چلېږي نو پرایویټ سکول سټرنتن کا که نه دله اهمیت ورکړه دی خو تا د ډول کار کوي هم دله سړی په نوکر کړی هغه تنخوا ورکوي هم دله په معاشره کې موظف شیري پیدا کوي چې هغه ته د ریاست د چلولو طریقه وکړي او د هغې سره لګیا د ستا ادارې دي چې هغه پیسارۍ دی پای کې دنیا چې امپلای ده پای کې دنیا چې سټاف دی د سرکار خلک دی هغو ته تنخوا ملاوېږي د هغې نه علاوه د هغو سیوینګ راځي دا به ریاست ته راځي او دا ټول بورډونه دي پامبورونه چې دي د پرایویټ سکتر دا چلی نه نو په دې هم سوچ پکار دی یو به دې له دې مالیات په دې ورکړي یو اهم سوال یو دا هم دی چې کوم فارن او داسې کنټریز دي کوم چې فارورډ کنټریز دي مثلا انګلینډ شو یا امریکا شو یا نور داسې عرب کنټریز دي نو په هغې کې د پرایویټ سکولونو څه حساب دی په هغې کې هم پرایویټ سکولونه شته که نه صرف 100% ګورمنټ دا چې تھرو آوټ د ورلډ شته او په امریکا کې شته په انګلینډ کې شته په یو اي کې شته د دنیا په هر ګوټ کې پرایویټ سکول پرایویټ سکتور موجود دی او د پرایویټ سکتور او د پبلک سکتور دغه فرق دی چې پرایویټ سکتور خلک کوي هغې کې خپل کار د کار وایي او هغې کې اهمیت ورسره هغه ښه طریقې سره چلولی شي
ورلد نن سبا په دې خبره باندې زیات زور ورکوي چې باید خپل شرکتونه پرایویټایز کړي چې دا جابس پیدا کړي دا اداري افیکټیو کړي چې دا افیکټیو شي نو دا شریعه چې کوم دی په دغه ځای کې به اصل کې هیومن دغه چې کوم دی که نه انسانانو دا جوړول ایجوکیشن د ټولو نه ولنې ستا لار ده چې که فرض کړو ته ډیولپمنټ غواړې که نه اولنی لاس به ته ایجوکیشن راوړي ته د جاپان مثال وګوره ته د سنګاپور مثال وګوره ته د فنلنډ مثال وګوره هغې اول ایجوکیشن ته راسې چول دی مونږ بدقسمتي دا ده چې مونږ ایجوکیشن اول هغې ته زموږ فکر نشته او بیا که فکر دی نو هغه داسې دی چې بهی دا سړی په څه طریقه باندې پریشانه وي چې دا پرایویټ سیکټر دی بهی پرایویټ سیکټر ته ولې په بل نظر ته ګورې د میرې ملکونو ورسره مه کوه ده ته وګوره دې ځان ته رانږدې کړه د ده مسایل وره او د دې مسایلو ته غوږ کېږده نو ما ملا بله ورځ ما د پنجاب فیډرل د پنجاب ایجوکیشن منسټر اورېده هغه یو اسان کیلکولیشن وکړو چې دونه واړه او دونه پیسې او دومره لکه روپۍ شوې او دا به ملی دونه د دې ولګېدې او دا بقای شو نو بهی ته څه خبرې چې په دې کې داسې بس لاګې کیلکولیټ کړي او هغه کې 5 ولګېدې پای کې تا څه بدله چې بهی په دې علاقو کې دا خلک څونه پیس ورکولی شي په دې کې سبلنګ ډسکاونټ څونه کېږي په دې کې ملی د سکول له خرچ نه علاوه د دې کې د ماشوم د جوړولو لپاره پرایویټ سکول څونه کار کوي یوازې کریکولم باندې کار نه کوي دي په هر شي باندې کار کوي پرسنالټي او ډیولپمنټ باندې کار کوي د سایکوموټر ډومین کار کوي په افیکټیو ډومین کار کوي په کوګنیټیو ډومین باندې کار کوي دا مطلب زموږ بدقسمتي ده زموږ به په غټه کرسۍ ټول هغه خلک ناست دي چې هغه د دنیا د دې شي نه ځان خبرې نه چې بهی دې ته ته دننه په ګراس روټ لیول لاړ شه ته د دې مسایل هم واوره دې نه پیس خلک په څه طریقه ورکوي دا څونه بقایي کېږي څونه ول ورکوي دغلته به ځان واړه شپږ کیلکولیشن به وکړي پرایویټ سیکټر ته ډېر زیات مسایل ډېر پرابلم دي ګورمنټ ته دا پکار دي د دې د مسایل واوري دا دې ته غوږ کېږدي د دې دا پروډکټ چې کوم دی دې کوم ماشومان پیدا کړي څومره کوالټي ایجوکیشن پیدا کړي د هغې قدر وکړي ورنه دې ګورمنټ دا سمبالول دا به په سل ایر ببرین دا سنبال نه کړي چې په فرض کړو دا پرایویټ سیکټر اندر دوبۍ نه او کډوب شي نو دا به بیا په سل ایر به هم نه شي راچوتولی دا به ډېر نقصان شي او دا به ماشومانو ته هم نقصان رسي دا به ریاست ته هم نقصان رسي دا به والدینو ته هم نقصان رسي او دا چې کوم خلک د دې سره ریلیټډ دي دې ټولو ته بالکل بعضې سکولونه داسې دي چې هغه او خاص کر هغه سکولونه دي کوم چې په ارتباط یا په غټو ښارونو سکولونه دي هغې کې شته بعضې ډېر های فیسونو والا خو ډېر دغه به یا په 3% یا به 4% سکولونه داسې چې هغه به دومره سټینډرډ دي چې د هغې به دومره های فیسونه وي باقي چې کوم سکولونه دي د هغو د 600 روپۍ نه د 500 روپۍ نه فیس نه واخله تر 1000-1200 پورې د هغو د های سکول چې دی هغه فیس وي یو اهم خبره بله دا هم ده چې سینیر صحافي دی حسن نثار صاحب د هغه یو کالم ما پړاو نو په هغې کې هغه وایي چې سویډن داسې ملک دی چې هغه هر څه باندې لاکډاؤن لګول دی خو په سکولونو هغه لاکډاؤن نه لګولی دې نه علاوه د دنیا کې تر اوسه پورې د نیویارک چې دی هغه د ټول نه داسې ښار دی چې هغه زیات متاثره دی خو په هغې کې هم تر اوسه پورې د 19 کالو پورې یا د 17 کالو پورې یو کیس داسې نه دی راغلی چې په یو هلک ته به ډیت شي یا به یو فیمیل ته ډیت شي او د هغه عمر به چې هغه به 19 کالو پورې هغه پکې دا خبره کوله چې پکار ده چې دا ادارې چې دا هم کولی شي ولې چې دې کې یو خو ریسک کم دی زیرو دی ځکه چې تر اوسه پورې چې کوم کیسونه راغلي په هغې کې یو کیس هم داسې نه دی راغلی چې هغه به 19 کال نه کته یو ماشوم ته چې دی د کرونا د وجې نه هغه ته به ډیت شوی نو دې وخت کې چې کوم حکومت د سکولونو باندې کوم ټول نه اول نه لاکډاؤن چې دی هغې په سکولونو باندې لګولی او تر اوسه پورې جاري دی حالانکې ټول د دنیا کاروبار چې دی د دنیا روټین چې دی هغه چلیږي نو دې باره کې ستاسو خیال دی بهی دا ډېر غیر دانشمندانه فیصله چې دې ته وایم او د هغې ښکاره نښه دا ده چې زموږ په شغله کې ته ګوره په 13 مارچ باندې د بورډ امتحانونه هغه هم دغه شو کینسل شو هغه ماشومان او لګېدلي دي تیارې لاړې او خلک کورونو ته لاړه حالانکې تر 2 میاشتو پورې په دې علاقو کې د سره کیسونه په دې 14-15 ورځو کې د دې وړو د امتحان هم کېده دا حکومت دا یو مسله ځان ته جوړه کړه بیا د هغې نه وروستو په مخه ایکسټینشن ورکوه دې تاریخ هلته کې به په اسلام آباد کې به کمانډ اینډ کنټرول اتارټۍ کې خلک کېني او د ټول پاکستان فیصله وکړي بهی پاکستان په 3 زونز کې تقسیم کوي یو ریډ زون شي یو به یلو شي یو به ګرین شي ریډ زون چې دی دا فل فیسیلیټیټ کوي که نه دې له هر قسمه ریلیف ورکوي او دې ته میډیکل ریلیف هم ورکوي دې ته پیسو ریلیف هم ورکوي د روزګار هم ورکوي
یلو زون چې دی پای کې زون په مختلف ځایونه جوړ کړي هغې ته خلک راوړ کړي ګرین زون خپل اکټیویټي ته پرېږدی هغې به کار وکړي هغې به سبق هم ویلی کېږي هلته کې به مسایل وي د سکول له حاله پورې چې څونه خبره ده دې پکې دا خبره کوله چې بھائی 9 ماشوم به 10 ته شي په 9 په نمبر خو فرش 9 چې 10 ته ځي نو چې دی په 10 کې کومې نمبر والي دا به د 9 کنسیډر کېږي او نن 17 جون دی 17 جون پورې لا تر اوسه دا فیصله نه شوې چې د 9 د وړوکي چې دا 10 ته دی به د 10 دا کورس په کوم وخت کې د فرست ایئر ماشوم چې دا سیکنډ ایئر ته د سیکنډ ایئر کورس ته وګوره دا خلک میډیکل انجینیرینګ او د ډیسیژن ستا هغه چې کوم دی دا ستا په سیکنډ ایئر ستا کیریئر ډیسیژن په سیکنډ ایئر کېږي ته دله څونه ټایم ورکوې چې پای کې بیا د سیکنډ ایئر کورس ووایي او د فرست ایئر نمبر یې ونه هم په هغې کنسیډر کړي نو زما په خیال باندې خو فرض کو زه به دې ته څه وایم دا زموږ مشران دي خو لکه دا ډېر انتهایي ناپوهۍ او د سټیک هولډر سره د نه مشورې چې کوم دی نو دا قسمه فیصلې دي او په دې باندې عوام ډېر زیات پریشانه دي موږ نه والدین هم اورو هغوی هم انتهایي پریشانه دي چې بای مونږ څه چلو مونږ سره خو څه بس نشته او څه دغه نشته نو کم سے کم دې حکومت له دا پکار دي چې هر یو ډیسیژن چې د ایډوکیشن په باره کې کوي د هغې چې کوم سټیک هولډر دي هغې سره ریلیټډ کوم خلک دي کم سے کم هغه هم واوري خپله فیصله کوي خو هغوی دې هم واوري بله دا خبره ده چې کووډ 19 موږ ته پته راغلی چې به وي مسایل شته د دې لپاره یو طریقه کار دی د دې علاج سے پرهیز بهتر دی نو هغې لپاره هغه پرهیز چې دی هغه به په هغې کې ډاکټرز وي هر کنسل کې شته هر کلي کې شته هغه ډاکټر چې کوم دي هغه به هدایت وکړي ادارو ته چې بھائی په دې طریقه کار کوئ انسپکشن دې وکړي ودې ګوري یو اپرچونټي خو د ګورنمنټ د یو پبلک سیکټر او دې له ورکړي که نه که فرض کو هر شي کې تاسو یو موقع ورکړه مارکیټ له موقع ورکړه دا خلک ټول په احساس پروګرام کې لاندې باندې ولاړ دی په لینونو کې ولاړ دی په دې نه علاوه باندې بینکونو کې په لینونو کې ولاړ دي دا سکول هم وګورئ چې بھائی دي خو یو موقع وله ورکړو چې دې را ماشومان راولي دوی کولی شي نه شي کولی نو دا لکه مونږ چې ګورو نو دا لکه انتهایي زیاتې دی د سکول د ماشومانو سره د هغه والدینو سره او د بچو سره. For more such informative videos and very informative posts, please like and follow this page.